دې ته ویلی شي یمین څه شی غموس. ټیک شو. په دې باندې نه دی حنس کېږي نه پرې کفاره شوی، خو البته ګناهګار دی. په دې باندې څه دی؟ ګناهګار دی. یمین لغو چې دی اختلاف اصل کې په دې کې دی. یمین لغو چې دی دا هغه دغه ته ویلی شي چې د ماضی د جمهورو په نسبت باندې چې د ماضی د حال یا د مستقبل په باره کې د اسی په تکیه کلام کې دی هغه قسمونه خوري. لکه مړی لکه زموږ په محله کې یو کس دی د هغه نوم عقلمند دی. څه نوم دی؟ عقلمند نوم دی. زه ورته عقلمند وایم که نه، زه په عقل په ده باندې بند شوی دی. نو هغه عقلمند چې دی که نه، نو هغه اوس بېګانۍ خبره ده تاسو ته کوم. بېګانۍ یو طالب بانګ وي په جومات کې، نو چېرته دا واړه کوچي ده خو لکه د هر شي پېښې کوي. نو ده چې دې طالب چې بانګ وي نو ده واړه راغلي دي، نو ده لکه مقصد د محلې والا وړو د هغه پېښې کولې. نو هغه طالب زما خواله راغی څه کار وشي، ورپسې دی راغلی. نو ما ته یې وایي داسې کار دی قاضي صاحب چې دا هلک بانګ وي او د محلې دا هلکان چې دي هغه زموږ احمد شهزاد قاضي صاحب ورته هلته یو زموږ محلې یو قاضي صاحب دی، هغه شاګردان وي. د هغه شاګردان راغلل او په دې جومات کې چې نو د ده پېښې د بانک پېښې کولې وو. ده چې کله هغه اواز راکاږه نو هغه ورپسې راکاږلی او ویې ته په خدای یقین وکړه، په خدای باندې قسم چې دا کار یې کړی. نو ما ورته عقلمند هغه ته زه شکر ویم ځم ته یې د قسمونو نه قلار شه که نه. ما لکه قرآن نه وړی ویل یار مې زما ده په دې قسم یقین نشته چې څو د قرآن نه یې خوړلی که دې خو پوه شو چې لکه ده خو زما خبره را ټینګه کړه. وایي نه نه مطلب مې دا نو ما نه دې قسم ته پکې ضرورت څه و، دې قسم ته پکې ضرورت څه و چې تا دا قسم وکړو. دا بېګانۍ خبره زه تاسو ته کوم، بېګا ماښام خبره. نو دغه شان د هغه اوس په تکیه کلام کې دا خبره ده چې لکه مطلب دا چې وروره څه شی دی قسمونه په مخه کړي. نو خبره دا ده چې د بای سړي دغه د جمهور په نسبت باندې داسې قسمونه خوړل چې هغه د ماضی یا د حال په باره کې نو دې ته ویلی شي څه شی یمین لغو. زمونږ د احنافو په نسبت باندې یمین لغوه دې ته ویلی شي چې یو سړی د حال یا د ماضی د واقع د یو کار په باره کې قسم وخوري چې دا کار په واقع کې داسې دی او د هغه نیت هم داسې، نو دې ته یمین لغو ویلی شي. زمونږ او د جمهورو په دغه کې ګوره فرق دی، څه ورته په دې تعریف کې فرق دی. ټیک شو. اوس د یمین لغو باندې هم کفاره نشته د جمهورو په نسبت باندې او زمونږ په نسبت هم نشته. په یمین منعقده باندې ګوره کفاره ده. یمین منعقده دا ده چې دا کار به زه په مستقبل کې نه کوم. نو د یمین تعلق د ایمان دا درې قسمونه چې دي د دې درې واړو تعلق د ماضی یا د حال یا د مستقبل د زمانې سره شو. اوس دلته دا کومه خبره چې کوي چې لکه مطلب دا چې نیت المستحلف الیمین علی نیت المستحلف. یمین چې دی دا په دا واقع کېږي لکه د دې ذمواري په نیت د مستحلف. مستحلف چې په کم نیت باندې وخوړ دی، قسم خوړونکي چې په کم نیت وخوړ نو په حقه دغه باندې ما تاسو ته په دې کې واقعه هم بیان کړې وه که تاسو دا خیال کړئ چې لکه په خدای قسم چې ما دا دیوال چې دا ما په دې خپل دواړو لاسونو وهلی. ټیک شو. اوس دلته نیت د دې سړي څه دی چې ما پسې ضرب لګولی دی او د دې مدعي دا دی او د مدعا علیه څه دی چې لکه مطلب دی چې دا دی چې دا ما تعمیر کړی دی. نو جمهور دا وایي چې په دې کې دغه چې مطلب دی دې کې امام احمد ابن حنبل یو طرف ته دی او جمهور کې امام صاحب ورسره هم دی. په یمین لغو په تعریف کې ګوره جمهور جدا دي زمونږ نه. ټیک شو. خو په دې ځای کې دا خبره ده چې امام احمد ابن حنبل رحمه الله وایي چې یاره دا چې دله چې په کم نیت قسم ورکړی شوی دی د هغې مطابق په ده باندې دی حانس کېږي یا به نه حانس کېږي یا به دغه کېږي یا به دی ګناهګاري. همونږ وایو چې نه دا مستحلف چې په کم نیت خوړلی دی په دغه نیت باندې به دی دغه کېږي. په دې خبره پوه شئ. البته دیانتاً به دی صحیح دی به ګناهګاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت انزلت هذه الآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم
ننسي الله تعالى تصدر باللغو فأغلقوا قسمون سر في أيمانكم وقسمون سر في قول الرجل لا والله نا قسم الله دي سنة قسم دینے کی قسم دے دا کار بدی سکون دا بدی سکون فخدا یقین وکدا چلے دے دا قسمون ہوئی خوا وبلا والله او ثابت دا والله قسم پا اللہ دا چلے چاپتا کیا کلام کی ما دا صدا غیو مثال دا خپل محلی والا بیان رواه البخاري روایت کرے دے دا بخاری امام بخاری رحمه الله وفي شرح السنة أو شرح السنة في لفظ المصابيح وقال رفعه بعضهم عن عائشة رضي الله عنها بعض راویانو دل رم مرفوع ګرځولې دي د حضرت عائشة رضی الله عنها نه پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته روایت د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم د حدیث ډېر اقسام دي مصطلح الحديث دا یو فن دی کې د شي تاسو د درجه کې کتابي دي یعنی نخبه الفکر یا د څه کنه خو بهر حال د شته کې نشته نخبه الفکر دی ها نخبه دی ها بس صحیح شو باقي کې مرفوع حدیث مقطوع حدیث او بل څه موقوف حدیث د حدیث ډېر اقسام دي په مختلفو تقسیماتو په لحاظ سره د حدیث بنیادی طور د ټول نه غټ تقسیم چې کنه هغه د سکی ګوره اولنې تقسیم چې دی هغه د سنت کیږي ها د سکی سنت کیږي سنت چې دا په دوه قسمه دي څو قسمه دي په دوه قسمه دي یو هغه سنت دی چې هغه مطلب دی چې دا هغه ته ویل شي د سنت درې قسمونه دي بنیادی طور قولی فعلی تقریری قولی فعلی تقریری دا دی دویم تقسیم د دې د سکی د رواتو په لحاظ سره د سند په لحاظ سره سند په لحاظ سره چې د دې د راویانو تعداد ډېری په هر زمانه کې ډېری نو دې ته ویل شي متواتر دویم قسم د دې د راویانو د تعداد په لحاظ سره هغه مشهور دی خدا ګوري جمهور نه مني دا احناف نه مخه دا زمونږ په نسبت دی هغه ته وایي خبري مشهور او دریم تقسیم دریم قسم دی خبر احاد اخبار احاد ٹھیک شو دا اخبار احاد چې دا ټول چې تاسو د کتابونو کې زیات وینئ کنه نو اخبار دغه وی دا جمهور چې دا خبره مشهور چې دا په اخبار احاد کې شامل دي موږ وایو نه دا خبره اخبار د خبره مشهور چې دا د اخبار احاد نه هم نه دي او خبره متواتر تعریف هم بدن ثابتيږي نو دی وجه دا په منځ کې یو درجه ده په منځ کې څه ده یو درجه ده ٹھیک شو بیا د اخبار احاد چې دا د خپل منتها په لحاظ سره کله چې انتها کیږي د کم راوی نه مخکې چې دغه کدا روایت دا منقطع شوی د کدا قطع شوی په چا باندې په یو صحابي باندې دا یو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم لکه د دې سلسله د سند رسیدلی پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم دې ته ویل شي مرفوع کدا رسیدلی صرف عائشه رضی الله عنها ته دې ته ویل شي څه موقوف او کفرس کا دا د دې حضرت عائشه رضی الله عنها نه لاندې یو تابعی دی صرف هغه ته رسیدلی لکه پر حضرت عائشه رضی الله عنها په کوم ذکر نه او د نبی علیہ السلام په کوم ذکر نه دې ته ویل شي مقطوع نو دی وی چې بعض راویان رفعه بعضهم عن عائشه رضی الله عنها چې مرفوع روایت هم کړي دی لره عن عائشه رضی الله عنها دا خو لکه مطلب دې کو سپورې دا اوس هغه دغه دی موقوف دی دا روایت سره موقوف دی ولی عن عائشه د عائشه رضی الله عنها روایت ده وقالت داوی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم دی ویلي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي سبو ویلي دا بسو دا روایت په بیا سو دا به مرفوع اوس دا مرفوع نه دا شی دی موقوف دی ولیکن دی وی چې وقال او ویلي دی دا رفع بعضهم عن عائشه رضی الله عنها چې مرفوع هم روایت کړي دی بعضو د دین عن عائشه د عائشه رضی الله عنها چې هغه چې عن عائشه قالت قال رسول الله صلی الله علیه وسلم دسی الفاظ سره مراغله دي ښا واشه به خبر مې الفصل الثاني دویم فصل عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا بالله الا وانتم صادقون رواه ابو داود والنسائي ابو هريره رضی الله عنه روایت ده دی چې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي لا تحلفوا بآبائكم تاسو چې دنو حلف موجدوي په مولانا عبد الله عبيدي جامع القرآن رحمه الله
څنګه وما سره درجه. دا نه